أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. غم आसिया से क्या डर है अगर महशर बपा होगा। गम आसिया से क्या डर है अगर महशर बपा होगा। हमारा शाफी महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़ारातो सोजो में द आक़ाए नामदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे इश्क और द हग़ी द सुन्नत पे इत्तिबा के मंगा सो खबरें कड़े वे। रसूलुल्लाह मुबारक चे सुमरा अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ता महबूब दे और सुमरा अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ते निज़दे दे। न द रसूलुल्लाह मुबारक सर चे द चा ताल्लुक़ वी और द रसूलुल्लाह मुबारक सर चे सोक निज़दे वी हग़बम अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ते निज़दे वी और हग़बम द अल्लाह महबूब बंदा गर्जी द टोलो न ज़ियात निज़दे आक़ाए नामदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहाबो और पसहाबो के वर्तबिया खपल अहले बैत खपल बिबियान मुबारका खपल औलाद मुबारक आक़ाए नामदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तडीर ज़ियात निज़दी। पदग़ निज़दे खल्क़ के
یوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وا چې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیبی ده او رسول الله مبارک ته ډېره زیاته ګرانه وه. نو چې کله په عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې بهتان ولګېدلو، او د رسول الله مبارک په پاکی بیبی ام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې دغه دروغ اتړلی شو. الله رب ذوالجلال د هغې د براءت دپاره اعلان وکړو. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې بهتان تړلی شوی. دا کلو د هجرت شپږم کالو، او د رسول الله مبارک دا عادت او دا طریقه مبارکه وه چې کله به په سفر باندې تو نو بیبیانو مبارکو کې به قراندازي وکړله، او د چا نوم به چې پکې راوختلو رسول الله مبارک په هغه بیبي ځان سره په سفر باندې بوتله. د هجرت شپږم کالو رسول الله مبارک په سفر باندې تو د یو غزوې دپاره چې هغه غزوه په نوم د بنو مستلق او په نوم د مریسیع باندې یادیږي. نو رسول الله مبارک چې کله په خپلو بیبیانو مبارکو کې قراندازي وکړله نوم پکې د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها راووتلو. رسول الله مبارک دغه پاکه بیبي د ځان سره روانه کړه، او غزوه بنو مستلق چې دویم نوم د دغه غزوه مریسیع دی، هغې له چې کله لاړل او د هغې نه واپس راتلل نو په لاره باندې یو ځای کې رسول الله مبارک سره د صحابه دمه وکړله. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها هودج ورته ویل کیږي، او منګه ته تعبیر دغه د اوخ په کجاوې سره کو، یا د اوخ د پاسه چې کومه ډولۍ ورته ویلی شي په هغې کې عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته وه. نو دا اوخ په کېناستو، صحابه به کېنو او دغه ډولۍ به یې ترې لرې کړله. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها به ترې راکوش وه. چې کله ته هغه راکوش وه په دغه ځای کې عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ته قضای حاجت تقاضا پیښه شوله. عائشہ رضی الله تعالی عنها لاړه چې د خلکو د نظر نه پناه شوله، او واپس راتله نو دغلته ته امیل رک شو. چې امیل ته کله رک شو نو عائشہ رضی الله تعالی عنها خپل بیان دی، وایي زه دغې امیل پسې ګرځېدم، وایي چې را روانېدم څنګه، نو وایي په دې سینه مبارکه مې داسې لاس و، نو وایي زما امیل نو. علامه ابن کثیر رحمه الله بیان فرمایي، وایي زه دغه امیل پسې ګرځېدم، په دې کې قافله لاړه او کم ډولۍ او کم هودج او کجاوه چې وه هغه صحابه راواغسته او په اوښ یې کېښودله، خو صحابو ته دا پته ونه لګېده چې دې کې څوک نشته، ځکه
چې وایي زمونږ وخت کې به زنانو ډېر کم خوراک کو نو وجودونه یې سپک وو. نو عایشه مبارکه بیان فرمایي صحابو دغه ډولۍ او کجاوه په دې اوښ باندې کېښودله او لاړل. زه چې وایي راغلم څوک هم نه و، کوم ځای چې زمونږ د دمې و هلته څوک هم موجود نه و. نو عایشه رضی الله تعالی عنها ډېره هوښیاره زنانه وه، ام المؤمنین. وایي زه په هغه ځای کې کېناستمه او ما وی چې خامخا به ما پسې څوک راځي نو په دې ځای باندې به مې بیا مومي. نو وایي زه په هغه ځای باندې ناسته ومه، وایي په دې کې را باندې خوب غلبه وکړه، اوده شومه. نو رسول الله مبارک به دا طریقه مو وه چې قافلې پسې به یې رستو ته یو کس پرېښودی و او هغه به د قافلې نه د سمنځ په فاصلې سره و د پاره د دې کو د قافلې نه څه څیز پاتې شي نو دی به راځي او دا څیز به راخلي. عایشه رضی الله عنها بیان فرمایي وایي ما باندې خوب غلبه وکړله، وایي چې کله وده شومه په دې کې حضرت صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې خندق کې او د خندق نه بعد چې څومره غزوات دی رسول الله مبارک سره شریک شوی پکې. نو وایي دا را روانو رسول الله مبارک مقرر کړو او د سره خپل اوخو چې زما خواله کله راورسېدو نو وایي زما د مخ نه دا لوپټه لرې شوې وه. نو وایي صفوان رضی الله تعالی عنه چې ما ته وکتل نو وایي انا لله و انا الیه راجعون وي. وایي زه د ده په دې استرجاع د ده په دې انا لله و انا الیه راجعون باندې راپاڅېدم او وایي زر مې په مخ باندې لوپټه واچوله، خپل پړونه مې واچو. وایي نه ما هغه سره څه خبرې کړي دي او نه هغه ما سره څه خبرې کړې دي، خو وایي اوښ یې کېنو او زه هغه اوښ ته وروختلمه او دی روان شو. چې کله رسول الله مبارک له ورورسېدلو قافلې له ورورسېدلو زه د ده د دې اوښ نه راکوشمه او دیم دغه شانتې قافلې سره میلو شو. بیا منګه وایي کور ته لاړو، خو وایي ما ته پته ونه لګېده چې څه چلو شو او څه نه، خو وایي زما په باره کې خلکو دا خبره مشهوره کړه چې نعوذ بالله من ذلک عایشې بیبي سره صفوان رضی الله تعالی عنه زنا کړې ده. بخله باندې سه به د الفاظ راتلل مشکل دي، داسې ګمان او تصور کول دا د کافر ذهن منی، د مسلمان ذهن داسې الفاظ هم نشي منلی. نو وایي زه په کور کې ومه، عایشه ابی فرمایي او زما په باره کې دا خبره مشهوره شوې ده، بار خلکو دا طوفان راوچت کړو دا عایشې بیبي په باره کې. وایي رسول الله مبارک په کور ته راغی نو وایي صرف به یې رانه دومره تپوس وکړو چې څنګه یې، وایي ما به وی چې ښه ما نور بیا څه نه وي، وایي ما ته پته هم نه وه. وایي یو وارې داسې کار وشو چې زه تلمه قضای حاجت دپاره تلو، نو په کورونو کې خو دا باترومونه ونه او داسې انتظام ونه، نو وایي زنانه به تلې د شپې خپل قضای حاجت دپاره. ام
ام مستح چې دا وی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترور نو دې سره زه روان وم وای چې کله زه ور سره روان وم نو وای دې تندک وخوړو چې تندک یې وخوړو نو وای دقه ټیم کې دا ام مستح رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې تعسل مستح تعیسا مستح چې مستح دې هلاک شي عائشہ به وی ما ورته وی چې داسې کې خیره ورته مکوه مستح د دې زوی دا خیره ورته سره کې او هغه خو بدري صحابي دی په بدر کې ګوره شرکت کړی دی نو ته داسې کس دا خیره ولې کې وی هغې بیا وی تعیسا مستح چې دریم کاره ته کله وی ما ته وی چې ولې ته نه خبر څه وی ما ورته وی چې نه زه خو د سنه نه خبر څه جل شوی دی عائشہ به فرمایي وی هغې راته وی چې ستا په باره کې زما دقه زوی مستح او نور څه کسان چې پکې حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ حمنا بنت جهش او د دې ټولو سرغنا عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق هغه ستا په باره کې داسې خبره کړې ده او پتا باندې بهتان لګولې دی وای ما وی چې آیا دا رښتیا ده وی چې او دا خو رښتیا خبره ده تا په باره کې ګوره دوی داسې خبرې کوي وای زه کور ته راغلمه خو وای سخته خفه شومه نو وای چې کله کور ته رالم رسول الله مبارک راغی کور ته خو وای ما ته صرف دومره تپوس چې څنګه یې ما وی خیم نور څه ونه وی